नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم। सूरत النساء पंजमा पारा नंबर आयत दी तो मक्की आयत में की मुतकब्बिर इंसान मज़म्मत और कबाहत बयान से उस पर आयत में की अल्लाह पाक मुतकब्बिरीन दागी पहचान और तआरुफ जिक्र की। मुतकब्बिर खलक दी चरी पखल बांधे बखल गई और खल्क तहुम बखल हुक्म गई और नहीं तक अल्लाह पाक कमाल या इल्म और कड़ी नहीं रहमान और इल्म पटवी दा बखिलान इंसानान और बेदा बखिलान नर खलक दी शदीक बल मालूना दखल को दखोदनी और दरियाकारे रफारा खर्च गई दादा शैतान मलगरी और दोस्तान बखीर इंसान तफसीरी नसबीनी की यौ बुखल दी और यौ शुख दी। बुखल दी तवई कि पखल खुरी पखल बांधे न खुरी और शुख दी तवई कि ने पखल खुरी और ने बल तदलकी दे पर मुकाबिल यौ सहारा और बल जूद दी। सहादी तवई कि पखल खुरी और पखल मुसलमान खुरी और जूद दी तवई कि पखल मुसलमान बांधे खुरे पले न खुरी यानी पखल मुसलमान बांधे खुरल अफजान का खुराक औलाद देखे दान कमाल सहादी तजूद सहाबे किराम के दा कमाल सहा यानी जूद कलम खुराक कम पल में मुनव्वरा और पबल बिल्मा में मुनव्वरा पबल सहाबियों मुसलमान में मुनव्वरा दा सिफत व सहाबे किराम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तरीके से। बखीर इंसान दादा अल्लाह वक्ती पैसे वरसरी ने अपल जान गुजर की जान लगे सदकार से दुआरी जरूरत पूरी की और ने कबल मुसलमान बांधे पूरी दा आला दर्जे कबूल और लग दिन कम कबूल कि अपल जान दरबार वरसरवी और बल मुसलमान और दिन दरबार वरसरवी। कल मिसाल जुमात की चंदी जरूरत भी तो ब्यावी माँ सर पैसी और कबर इख्तदारा में की वादी भी ब्या दागी दपारा और सरवी जुमात चांदी दपारा और सरनी दबल यतीम दपारा और सरनी दिन दपारा और सरनी और कल जो वाजू में फिर ब्या और सरवी रिवाज दपारवी
او د دین د پاره نه دي ته وي بخل الله پاک دا انسان نه کوي او دا صفت په يهوديان بخیلان بل باندې په دین باندې نه لګو په غریبانو په خپل مال نه لګو دا بخیلان کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخیل انسان الله نه لري د جنت نه لري د مسلمانانو نه لري او جهنم ته نږدې او صحیح انسان الله ته نږدې جنت ته نږدې مسلمانانو ته نږدې او د جهنم نه لري دا حدیث د مشکات نو بخل دا د الله پاک وحده او دا بخل د مسلمان کار نه بل مال وخرج کوي دا الله په دین په خپل مال لګي په خپل ځان پر لګي په یتیمانانو په لګي په غریبانانو په لګي الله بطال دا غي بدلې درکې ته چې الله د رضا لپاره صدقه وکړي الله ستاسو قرض په ځان نه پرېږدي تعالی دا غي بدل پټیر درکې او دې صدقې د وجه الله تعالی مصیبت نه ساتي او په دې صدقه الله تعالی آخرت کې جنت درکې په دې ډېر نو بخل دا او سخا دا خدا صحابه کرام نے کام خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت متبعو باغی کی سخا پا کمال درجے سر نبی علیہ السلام سمر سخی صحابه کرام سمر سخیانی باغی بیبیان صحابیان سمر سخیانی اللہ نے مکوتا سا بخل نمسانی دیم تفسیر نشکلی کی چې بخل یو د مال علم د مال بخل دی او بین د علم بخل دی د مال بخل دی ته وایي چې خپل مال بزان لګي او خلق باندې نه لګي یا مال بزان نه لګي او په بل مسلمان نه لګي د مال بخل دا او بین د علم بخل دی یو حق مسله د معلومه او استاد نه بیان یو حق خبره معلومه او دې څه به نه کوي یو حق فیصله معلوم وي او په جرګه کې حق فیصله نه کوي دا دې چې دا کتمان د حق او کتمان د علم شو دا د يهوديان کار په تورات کې د نبی عليه السلام صفاتونه ذکر او دې هغه پټ هغه نه بیان علم ورسره چې د اخر زمانه د پیغمبر علامات او صفات مداسه داسي وي هغه دې پټول نو دې کتمان د علم علماء ته پکار دي چې هر وخت حق مسله بیانوي او بل حق ملګری الله دې کته په یو کور کې چا اختیار من کې حق فیصله کوي کله یو جرګه کې چا اختیار درکړي فیصله حق کوي او که حق نشي کولی نو نه حق خبر نه حق فیصله د چا مکو ځکه پاره کې ساده آخرت تاوان نن مسلمانان هم ډېر کمزور حق مثلا علماء نه بیان سپینګریم نه بیان مشران نه بیان کاغه په جرګه کې وی کاغه په کور کې وی کاغه په جماعت کې وی او که په هر ځای کې حق خبره نه سوا څوک نه حق خبره چې کېږي بیا به سره خلک بدیږي ته چې چاته چله کې راستا غلطي راوړه او تاسو ما مخالفت نو غلطي ته غلطي من سبا څوک نه وي حق پټوي حالانکه قرآن کې الله ذکر کړ چې دا انسان د الله وخت نه چې حق پټي الله په وخت نه لکه د زمانه بزرګ دی چې حق بیانې کته وی چې جنت تلار شو حق مسله بیانې نن موږ غوډي حق بیانو چې کوم دې کې زموږ مغه تصوینا او چې مغه تصوینا بیا حق نه شو بیانو رشتہ دار دې څنګه سم خبره کوي بلار دې څنګه سم خبره کوي دا په ملګری دی اوس په پښې کې د سم خبره نو موږ د ملګری د پاره د رشتہ دار د پاره د خپل مال او تعلق د خاطر حق مسله نه بیان الله دې تاسو ته د حق وینا کولو توفیق راکړي بل دې متکبر انسان یو علامه دا چې خپل مال اول لګي نه بخیل
او کله لګي نو باغی کې خلق تزان غي چیرې دا خلق چې دا خپل کسړي دومره صدقې قرآن کریم کې الله پاک دا ذکر کوي چې دا متکبر انسان چې د الله وخت نه دی دی خپل مال لګي دریاکارې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى يرائي فقد اشرك چا چې منځو کو دریاکارې لپاره چې خلک کوئی چې قسم خسته منځو دا خلک یې دومره وګد منځ کوي نبی علیہ السلام فرمایي د شرک ومن صام يرائي فقد اشرك او چا چې روزه ونیولا د دې لپاره تاسو زمانه بزرګ سمې ډېر روزي نيسي خلق ته خودنه لپاره دام د شرک او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ومن تصدق يرائي فقد اشرك او چا چې صدقه وکړه د خلق د خودنه لپاره دم شرک دغه جمعات کې بلا چاته واچو دا لکونه پیسې خودي سړي واچو چې خلک تاسو ریاکاری او بل مسله تخبل اخلاص سره کار وکړه که خلک د تقوی باغې ته ګناهګار نه ته مونږ په دې خیال چې الله ته ځان نږدې کړي که خلک ولې دې وغوي چې دا خسرې دی وایي دې استاد نیت بدانی ته چې دا نیکی کې په دې خیال مکو په دې خیال کوي چې الله خوشاله شي که خلک خبر شو او خلک وی چې لکه دا خبر خبر شو قاضي سي چې ماشاءالله هر وخت د جمع پابندي کې څومره نیک سره خلک دی وای استاد خپل نیت او اراده لري او کله دا چې وکړه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې انسان شرک ځکه دا عمل خلق د الله لپاره او تعالی خلق د خدای لپاره دې ته شرک وي شرک اصغر الله دې موږ تاسو دین او سره بل الله دې شانو ته نجات څه ذکر کوي چې نجات دادي چې دا خلق خپل مال راوالي دا الله پاک په دین باندې ولګي په الله باندې ایمان وساتي په آخرت ایمان وساتي الله پاک دې لړې بدلي او بل الله پاک عدل ذکر کوي چلت لچانو پچا باندې د یوې ظریف اندازه باندې هم ظلم نکړي بیا د ظریف تفسیر سره تفسیر نسبی په دې کې درې اقوال ذکر کړي یو قول دا ذکر کړی دی زردی ته وی دا وړو کې سور میږي سو قسم او دا ډیر زیات ورکوټي می النمله الصغيره هغه داسې چې په غوړو پر لښکاري چې په دې لاس روان دا وی زردا الله پاک ذی اندازه 50 ظلم نکړي عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو پیرا خور کې لاس کته لاس بیا د خور نه رويستو او بوکي ورکو داغینا چې کوم ذرات ورته پیدا سره هر یو جز دې دوله کې د بوکي سره کمال وته وی الله پاک د دې اندازه 50 باندې ظلم نکړي او دریم قول دادي چې او دروازه کولوي دروازه بند وي باغی کې او لري ژوند او باغی کې رڼا راځي او په دې رڼا کې بیا د نری نری شیطان ښکاري چې لکه په نظر برابر ښکاري دې د ذره الله پاک د دې ذره په اندازه 50 باندې زیاتې نه رب العالمین چې سدي کړي اوس کې دې نیکی کړي وي الله وي د ډېر چند بدلی ورکو او که چا ګناه کړی وي الله پاک دا غي مطابق باغله بدوي کې په څه 50 باندې نه بل قیامت پر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت او د نبی علیہ السلام گواہی ذکر کی کله چې قیامت ورسي هر پیغمبر به خپل امت مبارک کی گواہی ورکړي چې ما دین بیان کړی امتیان په انکار کې چې موږ دې نه دی بیان کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت به گواہی ورکړي چې یا الله دې پیغمبرانو دین بیان کړی دي قومونه منل نه دي موږ ته قران کې راغلي موږ ته خپل پیغمبر ویل داغین بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت او د پیغمبرانو په حق کې گواہی ورکړي چې دې پیغمبرانو رښتیا ویلي دي او زموږ امت هم رښتیا ویلي دا امتونه چې انکار کوي دروغ یو بیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د دې سورۃ تلاوت شروع کړې دا سورۃ د سر نه شروع کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوري کله چې دې آیت تر ورسید
فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا چمن بتاراول په خلق باندې گوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فجلاش او بے باس نور سبب بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې فجلاش او بیا د قیامت ورځې شدت او سختی ذکر کړي کله چې الله پاک د نور مخلوقات مبارک د خور کېدو فیصلو څومره مخلوقات په یو بل باندې ظلم زیاتی کړي هغه فیصله وشي داغین بعد الله پاک ته تاسو ختم شي خور شي او ټول خور شي سوا د انسانانو پیریانو کافران جو پوری چې د دې حساب کتاب سره مسله ختم شو دی به وي یا لیتنی یقول الکافر یا لیتنی كنت تراب کافر وی ہے افسوس کاش زم داسې خور شي په دې کې الله ذکر کوي وی لو تسوى بهم الارض کاش بمن باندې ازمت اوارش کاش به زمن فیصله شي او ختم شي لیکن بیا مرګ نشته بیا یا جنت دی او یا جهنم دی د جنت او د جهنم جون ابدي همیشه دی نه ختمېدل کې جون دی الله جل شانه فرمایي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل متکبر انسانانا کسان دی چاہی بخل کے خلق تحکم کی بالبخل تبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضل او دی پٹر اغمال او علم چلا پاکی دور کی دخل طرف نفضل مال دی یا علم او دی پٹر وآقدنا للکافرین عذاب مہینا او مختیار کردی دی کافران دا پارا عذاب رسوا کون کی والذين ينفقون اموالهم او بخیلانا کس متکبر انسانانا کسان دی چاہی خرج کبھی خپل مالنا لآء الناس دخلقو دخودن دپارا ولا يؤمنون بالله او دی ایمان نلری پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخرون پورت داخلت باندی ومن یکن شیطان له قرینا او نواسوک چشو شیطان دا ملگری فساء قرین فسدا دیر بد ملگری وماذا علیہم او ستاوان دی سشویدی پدی کافران یهودیان منافقان پدی متکبر قلب لوامن باللہ پتر ایمان لوڑی پاللہ بند والیوم الاخر ورز آخرت بند وانفقوا مما رزقهم اللہ او دی خرج کری ویزا ومال نچل پاک دی طور کری پی اخلاص سے خرج کری پدی بس تکلیف راولی وکان اللہ بهم علیما او جل پاک پدی باندې کی ان الله لا یظلم مثقال ذره اشک اللہ پاک ظلم نکی پاندازی د یوی ذره پچا باندې و ان تکوا سنتن او کچروی پاندازا د یوی ذره کی یضاعفها اللہ پاک زیادی دانی کی ويؤتي من لدنه اجرا عظيما اور وجل پاک خپل طرف نبی بدل ثوابنا بطور انعام فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد فسنغال کرچ منگرا ودا امتنا بشهيد گواہ پیغمبر خپل امت باندې وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او منبرا ولوتا پیغمبر علیہ السلام فدا پیغمبران باندې گواہ د پیغمبران باندې گواہی تورکی یوم دن پداورت باندی یود الذین کفروا وخیبا کسان چی کافران دی وعصوا الرسول و دینا فرمانے کرد پیغمبر لو تسوا بهم الارض کاچ برابر شپدی باندې اسمکا کاچ دی خورش ولا یکتمون الله حدیثا او دی ولچ پټولې پداورت الله پاک نس قسم خبره کہ کافران خبر پټي اندامونه به خپل باندې حال بیانې هیڅ قسم حال ورته پټ پاتې نشي واخذ